په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یهودیانو با کله د قتل پروګرام برابر کو، کله په خوراک کې ولا زاره چلی، کله ورته مشوره کړې ده یو زیته راولی او اجماعي طور به په هغه باندې حمله وکړو، د هغه به وینه خوره شي. کله بدنامه لګوه، په عایشې بی باندې بدنامه ولګوله، د دې لپاره چې د پیغمبر ته صدمه ورسو. کله منافقین یا ساده مسلمانان د ځان سره ملګري کی او د هغوی په واسطه باندې به د الله د کتاب، د الله د پیغمبر د مدرسې د عظیم استاد خلاف با د خلکو په دې طرقو باندې کاو. وسمرونو ګوره دې دور حاضر کې دا مسله ډیره په شور او شغرب شروع ده، په میډیا باندې، په کلو کې، په ملک کې، چې منګ با د پیغمبر وارثان یا د پیغمبر د حدیث و طلباء کرام یا د قرآن کریم زده کوونکي یا طالبات یا هغه عوام چې د هغوی د الله د کتاب سره محبت دی، د مدارسو سره مینه ده، دا به منګه څنګه بدنام کو او دوی به څنګه منګه په دې علماو بدګمانه کو. نو مختلف په وسوسې انسی شیطان او جنی شیطان در ساده مسلمانانو زړونو ته ورچي او د خپل محلي په عالم باندې اعتراض کوي چې د ده که به بچی رالوی شوی یا د ده په کلي کې به علم حاصل کړی، دا به والدین هم پیژني، دا به بایګان هم پیژني، دا به ولا خویندې وروڼه پیژني، خو د هغې باوجود زما سپینګیری بابا او زما زلمی او د کالج او د یونیورسټۍ طالب العلم دا په عالم باندې بدګمانه دی او د عالم نه وته هغه عالمیه مفسده او عالمي دهشتګرده او عالمي شرپسند جوړ کړی دی چې کم کعب بن اشرف و یا ابو جهل و یا ابو لهب و او یا د هغوی سره نور تابعداره په حق پله کې منګه ورچلي